په سوریه کې نیول شوی دغه جنګیالی د حکومت ضد یاغیانو لخوا پوښتل کیږي. دی وایي افغان دی او یوازې نه دی. په دغه ویډیو کې چې په خپلواک ډول نه ده تایید شوې، افغانان وایي په سوریه کې د جنګېدو په بدل کې ایران ورته پیسې ورکوي. نږدې ټول دا ډول جنګیالي د افغانستان هزاره ښوول شوي. موږ په کابل کې له داسې هزاره میرمنو سره ولیدل چې د سوریې په کړکېچ کې خپلوان له لاسه ورکړي. دوی د خپل مخ له ښوولو ډډه وکړه. 8 میاشتې کېږي چې دغه مور له خپل 22 کلن زوی نه هېڅ احوال نه لري. زموږ له وسه څه پوره دي؟ $2 هم نه لرو چې د هغه په لټون یې ولګوو. خبره یم ملګري یې وژل شوي، خو نه پوهېږم چې په ده به څه شوي وي. نوموړې ته ویل شوي چې ایراني حکومت هغو کورنیو ته له تاوان ورکولو انکار کړی چې بچیان یې په جګړه کې وژل شوي. پر دې سربیره هم اړ تنکي افغانان پر دغه لار روان دي. دم ګړۍ ډیری ځوانان ور روان دي. دوی کار نه لري او ورته ویل شوي چې پیسې او کور به ورکړي. دوی فکر کوي که هم وژل شي لږ تر لږه کورنۍ خو به یې ښه ژوند ولري. موږ دغه ځوانان هغه مهال ولیدل چې ایران ته د دندې لپاره روان وو. دغه سړي راته وویل چې په سوریه کې د جنګېدو په بدل کې له ایرانه له پیسو اخیستو ډډه کړې. خو د افغانستان مخ په ځوړ اقتصادي حالت ډېر ځوانان دې ته اړ کړي چې په پردي جنګ کې وسلې پورته کړي.